نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زما عزتمندو مسلمانانو رونو خصوصا د جماعت اشاعت التوحید و سنت کارکنانو ټولو ته د ټول نمبرې هغه په دې فتح مبین باندې مبارکي ورکوم چې زمونږ د جمعیتیانو بدعتیانو سره په ذکر بالجهر باندې مناظره او خو خوړل شي کسي خوړلې دي او خو غټ شي کسي ان شاء الله تعالی خوړلې دي ټول ته به کوم دي هغه پته بدلږي ان شاء الله. دغه شانی بل خبره هغه دا کړل په کلیپ کې دا کلیپ موږ جواب کوو یو قسم لایغه یو کلیپ کړل هغه کلیپ دا کړل چې یاره موږ مناظره وګټله او موږ 57 حواله پیش کړل موږ 57 حواله پیش کړل مولوی صاحب تاسو 57 حواله پیش کړل او راشه موږ 177 حواله پیش کړل او 17 حواله موږ چې کوم دي تاسو د کتابونو نه پیش کړل او موږ دا ویل چې تاسو مشران ورته حرام او بدعت وي ته اوس د دې مشرانو مبارک سوي دا شان ګڼ شي دا کتابونه دي او دا موجود دي دینونه راهي سنت شو دا اشرف الجواب شو د علماء دیوبند دغه شان مدخل وغیرہ دا ټول چې دي او د دوی مشران حکم ذکر بالجهر دا ټول چې کوم دغه سری موجود دي او دا یو جواب هم نه شوی دا ټول باندې ما مطالبه دا کړو چې ما په قران آیات پیش کړل ته قران آیات پیش کړ داغي مناظر ټول تفصیل موجود دي دوی یو جواب نه لري زه ټول ته بیا چې کوم نه اگر په مبین باندې هغه مبارکي ورکوم او ان شاء الله تعالی ویډیو د مناظرې هغه ډېر په ښایسته انداز سره اپلوډ کیږي او ملګري براغین ان شاء الله تعالی ډېر زیات مطمئنېږي د چا په پروپاګانډو کې مرزه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.